أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. نننی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 8 رکو نمبر 15 آیات نمبر 126 127 دو آیاتونه چنین هغه به ویلې کېږي. اوس دلته الله رب العزت وی هذا صراط ربک مستقیما، دا د لار چې نو ستا د رب نیغه برابر. اوس د صراط مستقیم نه چې نو څه مراد دی؟ نو د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول چې نو هغه دی باره کې دا دی چې د صراط مستقیم نه مراد دا چې نو قرآن پاک نه، نو گویا دا قرآن پاک دا صورت دینه مخکې چې کم صورتونه تیر شي کم چې دا نور صورتونه دي نو دا صراط مستقیم دی. دی کې چې کم خبرو حکم شوی په دی باندې عمل وکړي، کمونه چې منع شي دغې نه ځان وساتئ، دا سیده صراط مستقیم د نجات لاره ده. دویم قول چې نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی، هغه چې د صراط مستقیم نه مراد دا دین اسلام دی، چې اسلام لار اسلام شریعت اسلامو دا یو نیغ مستحکم او مستقیم چې نو هغه دین دی. وهذا صراط ربک مستقیما. بیا دلته وګورئ صراط ربک دا لار ستا د رب ده، نو دلته نو دی کې د خبرې ته اشاره ده چې الله رب العزت چې نو هغه ستا رب چې هغه پرورش کوي، ستا د رب چې نو هغه دا لاره ده. اوس لوی سړی چې څوک چې نو هغه چاته خلک لوی ته خپل نسبت کوي زما د پلان کې سره، خو چې کله هغه لوی چې نو هغه د وړوکي ته خپل نسبت وکړي نو دا دغه دپاره انتها درجې خوشحالي. نو الله رب العزت چې نو هغه خپل په خپل چې نو هغه الله پیغمبر ته چې نو هغه الله پاک وایي چې دا ستا د رب چې نو هغه مستقیم ښکلې لار ده، دغه لار باندې چې نو هغه روان شي. تفسیر خازن کو سره دریم قول بیا چې نو هغه دا ذکر کړی دی چې صراط مستقیم نه هر هغه درست او برابر لار ده چې کم ځای نو پای کې احکامات قرآن دی، نو په دې کې حلال هم دی، حرام پکې هم دی، احکامات پکې هم دی، وعده پکې هم ده، وعید پکې هم دی، دا ټول پکې دی. نو ځکه ویلی کېږي چې دا قرآن دا صراط مستقیم دی. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. الله بېشکه په تفصیل سره موږ بیان کړي آیاتونه د هغې قوم دپاره چې هغه نصیحت قبلوي. نصیحت چې نو هغه مني، نصیحت قبلوي. نو د دغه قوم دپاره الله وایي موږ چې نو هغه په ښکلې طریقې سره هر آیات هر نښه هر معجزه چې نو هغه په تفصیل سره چې نو هغه بیان کړله. نو عقل والا چې لږ سوچ فکر فی وکړي دی په خپله د الله رب العزت چې نو هغه وحدانیت وپېژني، د الله وحدانیت به ومني. بیا چې څوک په صراط مستقیم باندې روان شول، الله دې موږ پې روان کړي. او اصل صراط مستقیم هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه لار ده. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک کې کوم راځي د هغې مفهوم دا دی چې صراط مستقیم د نجات لار چې نو هغه سره انا و اصحابي هغه د چې زه په هغې باندې یم او زما صحابه پې دي، نو دغه نو هغه صراط مستقیم ده. نو چې صراط مستقیم باندې وچلېده نو څه به لهم دار السلام عند ربهم، د دوی دپاره به چې نو کور د سلامتیا وي د دوی د رب سره. اوس دار السلام نو سلام دا د الله جل جلاله د نومونو یو نوم دی، ذو سلامت، یعنی الله پاک نومونو کې یو نوم سلام دی. نو د سلام صفت د الله پاک نو دا د سلامتیا ورکوونکی. دار السلام جنت نو هغه دی. اوس لکه څنګه چې بیت الله ویلی کېږي د هغې چې نو هغه تشریف د هغې چې نو شرافت ته اشاره ده، نو دغه شانتي دغه جنت دا دار السلام دی. د سلامتیا چې نو هغه ځای دی. هلته به یو قسم پریشانی چې نو هغه به نه وي، نه به نو مالی پریشانی، نه به د صحت پریشانی وي، نه به نو هغه د چا نه د اذیت چې نو هغه پریشانی وي. دنیا کې چې انسان ته څومره پریشانیانې څومره مشکلات چې نو هغه مخې ته راځي، آخرت کې به دا یو پریشانی چې نو هغه به هم نه وي، دا یو تکلیف چې نو هغه به هم نه وي. هر طرف نه چې نو هغه سلامتیا هی سلامتیا به وي. او الله رب العزت چې کله وغواړي نو ډېر کرته خلکو د دنیا کې هم چې نو هغه دغه سلامتیا نصیب کړي، راحت ورته نصیب کړي. اوس هغه سلامتیا راحت څنګه نو کم کسان چې الله پاک خپل طرف ته غواړي، لکه څنګه چې پرون درس کې تیر شول من یرید الله
یهدیه یشرح صدره للاسلام. چاته چې الله د خیر ارادو کې نو د هغه سینه اسلام ته کولاو کې نو د دغه انسان چاته چې الله رب العزت سلامتی راحت آرام په دنیا کې ورکوي نو د دې انسان نظر چې نو هغه په آخرت ولګي. نو کله چې د انسان نظر په آخرت باندې ولګي نو دته بیا د دنیا دا ټول تکلیفونه دا ورته هیڅ ښکاري، دا ورته اسم نه ښکاري. بیا موز له هم دی پاسې دی شي، تهجد له هم دی پاسې دی شي، د الله هر یو حکم دی ښکلی په اسانه باندې چې نو هغه پوره کوي د نظر په هغې باندې. هغې مثال حضرات ورکړی وی داسې دی لکه یو سړی چې نو هغه په دې سخته ګرمۍ کې بیا دلته ګرمې دی دې ځای نه بیا دا کم کسان چې نو بهر سعودي کې چې نو هغه مزدوري کوي نو په دې جون جولای کې په دې مئی کې هلته څومره سخته ګرمي اوس دی دغه ټوله سخته ګرمي چې نو هغه ښه په خوشحالۍ باندې برداشت کوي. ولی د پته چې په 23 تاریخ په 1 2 3 تاریخ باندې 13 ورځې بعد دته چې کومه معاوضه میلاویږي نو هغه معاوضه په خوشحالۍ کې دغه ګرمي دغه د وخت پاسېدل دغه ستړی چې په خوشحالۍ سره دا کوي د نظر د هغه 13 ورځې وروسته چې کومه تنخواه راځي په هغې باندې. نو داسې چې کوم انسان الله رب العزت دنیا د هغه دپاره سلامتیا جوړوي نو د دې انسان نظر چې دی نو هغه په آخرت باندې مرکوز کوي. نو چې کله د نظر په آخرت باندې شي نو د آخرت هغه راحتونه د هغې هغه نعمتونه د هغې هغه ثوابونه د هغې هغه اجرونه الله رب العزت دا د مخې ته کي. نو چې کله دا د مخې ته شي نو دنیا د تکلیفات دا د ته هېڅ هم بیا نه ښکاري. نو ځکه الله وایي آخرت کې به یو دقه او دنیا کې هم الله داسې خلکو له ورکوي. الله دې موږ ته چې نو هغه دنیا او د آخرت دواړه ژوند د عافیت نصیب کړي. نو الله وایي لهم دار السلام عند ربهم، دا دوی دپاره بچنیانو کور د سلامتۍ جنت د الله په نسبت باندې وهو ولیهم او هغه الله د دوی مددګار دی بما کانوا یعملون په سبب د هغه څه چې دوی کوي. نو گویا د قانون معلوم شو چې انسان به اعمال صالحه کوي بیا به الله رب العزت د دې انسان مدد او نصرت کوي. اوس که دی چې نو هغه مخالفت کوي نو چې مخالفت کله کوي نو په مخالفت باندې د سره د نصرت وعدې چې نو هغه نشي راتلی. کله چې نو هغه مخالفت کوي نو د ته نو اجر او ثواب نشي میلاوي دی. کله مخالفت کوي نو د ته انعام نشي میلاوي دی. انعام او ثواب هو دا د دنیا هم قانون دی، دا هغه چا له خلک ورکوي، دا هغه چا مرسته کوي چې څوک د خلکو تابعداري کوي. نو څوک چې د الله رب العزت تابعداري کوي الله رب العزت مدد چې نو د هغوی سره شامل حال وي. ځکه بعض ځایانو قرآن کې بارها کرته څو ځله راغلی راضي به هم چې ان الله مع الصابرین ان الله مع المؤمنین. الله چې نو صبر کوونکو سره دی، الله پاک مؤمنانو سره دی، الله پاک د مؤمنانو چې نو هغه مددګار دی. نو ځکه الله وایي وهو ولیهم او هغه الله د دوی مددګار دی بما کانوا یعملون په سبب د هغه څه چې دوی به کول. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وهذا او دا صراط ربک لار دستا د رب مستقیما نیغا قد فصلنا بشک مونږ چې نو تفصیل سره بیان کړي الآیات آیاتنا لقوم داغ خلق تبار یذکرون چې نصیحت اخلي. لهم د دې د پاره دار السلام کور د سلامتیا د عند ربهم د دې د رب سره وهو ولیهم او هغه د دوی مددګار دی بما کانوا یعملون په سبب د هغه څه چې دوی به کولو. وهذا صراط ربک مستقیمه او دا ستا د رب چې نو هغه لار د نیغه قد فصلنا الآیات بشک مونږ چې نو بیان کړي دی واضح کړي آیاتونه نښې لقوم دغه قوم د پاره یذکرون چې نصیحت مني نصیحت اخلي. لهم د دې د پاره دار السلام کور د سلامتیا د عند ربهم د دې د رب سره وهو ولیهم او هغه د دوی مددګار دی بما کانوا په سبب د هغې عملون چې دوی کوي.